अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद कोम چې تاسو به ټیک ټاک یې. زما نوم ډاکټر فیاض دی او زما سره خواته ناس ډاکټر رحمان. نن به موږ تاسو سره د بیماری په حواله سره خبره کوو، خو ان شاء الله مخکې به موږ تاسو سره د مختلف قسمه بیماریانو په حواله سره خبره کوو، کوم چې ډېر زیات کامن دي په پاکستان کې، یا د کوم په وجه باندې ډېر زیات چې کوم دي مرګونه وغیرہ شوي دي، یعنی چې کوم ډېر زیات اهمي بیماریان دي، موږ به تاسو سره دغه په حواله سره خبرې کوو. نن ان شاء الله موږ د یو ډېر اهمي بیماری په حواله سره خبرې کوو، یعنی کوم چې موږ ساده الفاظو کې کوم وایو نو د معدې زخم وته وایو ډاکټر صاحب. خو د معدې د زخم سره سره به موږ د کولمو زخم چې کوم دی هم سټډي کوو، وایو با چې د کولمو زخم او د معدې زخم ته په شریک باندې موږ سو وایو. نو نن زموږ ټاپک دی پیپټیک السر ډیزیز، یعنی پیپټیک السر ډیزیز هغه بیماریان دي، دا یو کلیکټیو ټرم دی او هغه بیماریان په دې کې راځي په کوم کې چې زموږ سره د سمال انټسټاینز فرض کا زخم وشو ډاکټر صاحب، ول دي نه علاوه زموږ د سټمک د معدې زخم وشو، یعنی ګیسټریک السر وته وایي. نو دغه ډیوډینل السر او ګیسټریک السر ته په شریک باندې ډاکټر صاحب موږ پیپټیک السر ډیزیز وایو. مخکې دا کنسپټ او ډاکټرانو وغیرہ یا خلکو به چې کوم دی دا کنسیډر کوله چې د پیپټیک السر ډیزیز کاز چې کوم دی ډاکټر صاحب، نو هغه په دې معده کې یو هارمونز یا یو انزایم سیکریټ کیږي، پیپسین وته موږ وایو، کوم چې زموږ د خوراک نه د پروټینز ډایجیشن کوي. نو چې کله دغه پیپسینز اور پروډکشن وشي نو دیس از کالډ پیپټیک السر. دې ته موږ سو وایو ډاکټر صاحب د معدې زخم وته وایو. خو بیا وروسته مختلف قسمه وجوهات مخې ته رااله چې نه داسې ډرګز هم شته چې هغه پیپټیک السر ډیزیز کاز کولی شي، بیکټیریاز هم شته، نور قسمه وجوهات هم شته دی، هغه به موږ ان شاء الله تاسو سره وایو. وسو د خلکو به سوال دی چې را ماته به څنګه پته لګي چې ماته دغه د معدې زخم یا د کولمو زخم یا دغه پیپټیک السر بیماری شته که نشته. نو دغه خو مختلف قسمه علامات هم وي، نو هغه علامات به زموږ سره ډاکټر رحمان صاحب وایي. ډاکټر صاحب زموږ ویورز ته به څنګه پته لګي چې یاره ماته دغه پیپټیک السر ډیزیز یعنی دا پی یو ډي شته که نشته؟ نو مختلف قسمه علامات زموږ د ویورز سره شریک کړئ. ثانک یو ډاکټر فیاض. د ویډیو په سٹارټ کې څنګه ډاکټر صاحب وی پیپټیک السر یو کامن ډیزیز دی نن سبا، اسپیشلی پاکستان کې ډېر زیاته دا بیماری کامن ده، کوم چې موږ په عام معاشره کې یا عام الفاظ کې خلکو ته د معدې زخم یا د معدې تیزابیت هم ویلی شي. نو دې څه علامات دي چې د هغې بنیاد موږ د اندازه لګولی شو چې ماته د معدې زخم یا تیزابیت یا پیپټیک السر ماته د شته که نشته، یعنی شکایت شته که نشته. نو هغه علامات تاسو سره زه شیر کوم. پیشنټ راشي موږ ته کلینیک ته راشي نو موږ ته وایي چې زما معده ډېره زیاته سوځي یا زما معدې تیزابیت سیوا شوی دی. نو دا یو سمټم دی، یا د دې نه علاوه پین لکه د درد کمپلین کوي ډاکټر صاحب. یس، نو دا موږ سره د پیپټیک السر یعنی د معدې د زخم یو ساین دی، یو سمټم دی. د دې نه علاوه زموږ سره پیشنټ یو کمپلینټ دا هم کوي چې زما ویټ لاس شوی دی، مطلب زما وزن کم شوی دی. نو دا هم زموږ سره یو سمټم دی چې کوم پیپټیک السر کې کنسیډر کوو. د دې نه علاوه زموږ سره پیشنټ کمپلینټ کوي چې زما بلډ لاس کیږي په وومیټینګ کې، مطلب یعنی وینه وغیرہ چې کوم دی زی، نو بیا دغه وینې مختلف قسمه په کوم لارو باندې زی، مطلب دا برم راتلی شي، پولټو کې هم کېدای شي، هغې ته موږ هیماټیمیسس ویلی شو. کوم چې مطلب په سټول کې لاس کیږي نو هغې ته موږ ملینا ویلی شو. د دې نه علاوه ټینډرنس هم پیشنټ وایي چې ماته فیل کیږي. نو هغه ټینډرنس مطلب چې کله موږ مطلب پیشنټ ټچ کړو یعنی خېټه وغیرہ چې کوم دی ابډامن ټچ کوم، دا موږ ټچ کړو نو مطلب هغه دا د ټینډرنس دی ته وایي، مطلب درد فیل کیږي. بیمار وایي چې ماته درد فیل کیږي ډاکټر صاحب چې زما خېټه وغیرہ څوک ټچ کړي. زړه مې خرابېږي، پیشنټ دا هم ویلی شي، نازیه زړه راته خراب کیږي، چې موږ نازیه وومیټینګ ویلی شو. نو دا مختلف ساين سیمټمز دي، که دا کوم بیمار دی نو هغه د خپل ټیسټونه وکړي. ټیسټونو طرف ته هم راځو، مطلب چې موږ څنګه ډایګنوز کوو هغې طرف ته هم راځو. خو د هغې نه مخکې څه وجوهات چې کوم بنیاد باندې د پیپټیک السر کاز کیږي هغه کازز د ډاکټر فیاض سم. نو څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړه چې مختلف قسم علامات دي، اوس به تاسو ته پته لګېدلي چې موږ به ریکګنایز کولی شو، موږ دا خبره پیژندلی شو چې ایا ماته پیپټیک السر شته که نشته. دغه مختلف قسم علامات په بیس باندې به ډاکټر صاحب موږ ډیسایډ کولی شو. ما مخکې ووایي چې مخکې به دا یو کنسپټ و چې دا د پیپسینز اور پروډکشن په وجه باندې کیږي، خو نه وروسته بیا مختلف قسم وجوهات رااله. نو دا ویل کېږي چې موسټ کامن کاز چې کوم دی د دې معدې د زخم یا د کولمو د زخم، هغه زموږ سره یو بیکټیریا ده، هغې ته موږ وایو هیلیکوبیکټر پایلوري بیکټیریا یا ایچ پایلورای ورته وایو. ټیک شو، نو که فرض کا دغه ایچ پایلورای زموږ په جسم کې یا په زموږ په سټمک کې یا په انټسټاینز کې، نو هغه به زموږ سره ډیوډینل السر او ډاکټر صاحب ګیسټریک السر کاز کولی شي. د دې نه علاوه سیکنډ موسټ کامن کاز یعنی دویمه اهم وجه چې کوم ده هغه زموږ سره د انسرټز استعمال دی.
یعنی ډرګز دي میډیسنز دي هغه ته موږ وایو نان سټیرايډل انټي انفلیمیټری ډرګز یعنی هغه کې ډاکټر صاحب آیبوپروفین شو یعنی پروکسن سوډیم وغیرہ پکې راځي نو که فرض کا یو کس ته دی اور یوز کوي یا بار بار استعمال نه دغه په ځبانه هم زموږ میدا او کلمه وغیرہ زخم کې دی شي دین علاوه چې کوم دی یو سټرس دی لکه بعضی خلک وایي یاره ما د پریشانی رااله غم را باندې راغی وغیرہ زما ډایرکټ میدا خراب شو ټیک ده کنه د سټرس په وجه باندې هم کیږي یا یو کس چې کوم دی ډیر زیات سپایسی خوراکونه کوي تراخه خوراکونه وغیرہ کوي دغه په ځبانه هم کیږي یا زمون په دې میده کې یو هورمون سیکریټ کیږي یو انزایم سیکریټ کیږي هغه ته موږ وایو ګیسټرین که فرض کړئ د ګیسټرین اور پروډکشن کیږي په میده کې هغه ته موږ ګیسټرینوما وایو یا ورته زولینګر الیسن سینډروم هم وایو د دې علاوه بعضی ټایم کې زموږ ایمیون سیستم زموږ د انټسټاینز په سیلز باندې اٹیک کوي هغه ته موږ کران ډیزیز وایو د کران ډیزیز په وجه باندې هم زموږ سره ډاکټر صاحب پیپټیک السر ډیزیز کې دی شي وس دا خو چون کې مختلف قسمه وجوهات نو دغه بیا د مختلف قسمه ټیسټونو په بیس باندې موږ ډایګنوز کوو چې آیا وس د دې وجه څه ده سټریسي وجه ده سیګریټ سموکینګ وجه ده ایکسرسایز نه کولې وجه ده د دې علاوه مختلف قسمه میډیسنز استعمالي وجه ده ټیک شو ډاکټر صاحب نو بیا موږ زو مختلف قسمه ټیسټونو طرف ته یعنی ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه موږ ته وایي ته دا ټیسټونه وکا ایچ پایلوري ټیسټ وکا وغیرہ وغیرہ نو ډاکټر صاحب موږ ته وایي چې را مختلف قسمه موږ کم ټیسټونه کوو یا خو موږ کلینیکلی ډایګنوز کوو پیشنټ هیستوري د ګورو یا موږ د مختلف لیبارټری ټیسټونو په حواله سره دغه موږ ډایګنوز کولای شو ډاکټر صاحب د کم قسمه ټیسټونه دي زموږ ویور سره شریک کړي څنګه چې ډاکټر صاحب د ویډیو په سٹارټ کې وی چې پیپټیک السر زموږ سره یو کلیکټیو ټرم دی چونکه دې کې زموږ سره ډیورنل السر او ګیسټریک السر دوه انکلود دي په دې وجه باندې دا ډیفرنشیټ کول لږ مشکل دي خو دا موږ د پیشنټ د کلینیکل پریزنټیشن په بیس باندې هم کوو چې یو پیشنټ موږ ته راشي کلینیک ته هغه موږ کمپلینټس کوي چې کله زه خوراک وکم نو خوراک نه پس زما پین چې د میډیا یعنی سیوا کیږي او سره ما ډاکټر صاحب ویټ هم لاس کړی دی دا زموږ سره انډیکیشن دی د ګیسټریک السر یعنی د معدې د زخم انډیکیشن دی ایگزیکټلی د دې برعکس کاغه چې خوراک نه پس زما تیزابیت یا مطلب پین چې کوم کمیږي یا ریلیف ماته ملويږي او سره زما ویټ لاس هم نه شوی دا ډیورنل السر دی د دې علاوه موږ ټیسټونه کوو هغه لیبارټری ګل دي پای کې زموږ سره ایچ پایلوري د موست امپورټنت ټیسټ دی هیلیکوبیکټر پایلوري هغه پازیټیو وي یا ریاکټیو نو هغه زموږ سره یعنی کنفرم دغه دی بیا پیپټیک السر ډیزیز پیپټیک السر دی د دې نه علاوه زموږ سره سټول انټیجن ټیسټ هم دی هغه مطلب سټول کې پازیټیو د بیکټیریا پازیټیو کلچر راغی نو مینز چې ډاکټر صاحب د پیپټیک السر شته ایگزیسټ کوي شته پکې نو دا مختلف ټیسټونه چې په دې بنیاد باندې موږ ډایګنوز کوو انډوسکوپي دی پکې او د ډاکټر صاحب انډوسکوپي چې کوم دا نو هغه خو چون کې ډیورینل السر او ګیسټریک السر ډیفرنشیټ کولو د لپاره موږ بیا انډوسکوپي کوو صحیح ده او بل یو ټیسټ هم شته ډاکټر صاحب بیریم سټډي هم موږ کوو نو دغه مختلف قسمه ټیسټونه دي ډاکټر صاحب تاسو ته وایي په ډیټیل باندې او ایچ پایلوري پکې ډاکټر صاحب د ټول موست امپورټنت ټیسټ دی صحیح شو او دین علاوه بعضی خلک به ډاکټر صاحب دا تاسو هم کوي کنه چې ټریټمنټ څه شه دی علاج څه شه دی نو علاج 95% کیسز چې کوم دی هغه پی پی آی ستاین پروټون پمپ انهبیټرز اسومیپرازول اومیپرازول وغیرہ ته ریسپانس وي 95% کیسز کې پی پی آیز یوز کوو ټیک شو دین علاوه موږ سره ډاکټر صاحب دوه انټي بایوټکس چې کوم دی هغه شاملو دغه پی پی آی سره نو اوس هغه بیا موږ پیشنټ ته ګورو اوس فرض کا یو پیشنټ پنسلین الرجیک نه دی یعنی پنسلین ته هغه الرجی نه شو کوي نو بیا موږ پی پی آیز پلس کلریترومایسین پلس ایموکسیسیلین وته ورکو او بس هغه کورته ولېګو که فرض کا یو کس دی او هغه پنسلین الرجیک دی نو بیا موږ هغه ته همدغه کلریترومایسین پی پی آیز پلس د ایموکسیسیلین په ځای د ډاکټر صاحب موږ میټرانیډازول ورکو ټیک شو اوس که فرض کا یو کس دی او هغه کلریترومایسین ایموکسیسیلین او پی پی آیز ته ریزिस्टेंस دی هغه بیا هم چې کوم دی دغه اپیګسټریک پین خبره کوي چې ماغه درد واغه شان دی زما الټی په الټو کې وینه وغیرہ چې کوم دی یا په ډکو میتیازو کې وینه اخو هغه شان ده نو بیا موږ د چل کو چې موږ انټي بایوټکس رژیم چینج کوو هغه ته ټیک ده یعنی موږ د ایموکسیسیلین او کلریترومایسین په ځای باندې هغه ته ټیټراسایکلین او میټرانیډازول وغیرہ دغه کو او چونکې دا خو موږ انټي بایوټکس چینج کړه نو اوس کې دی چې د بیکټیریا ریزिस्टेंस وغیرہ شو کې نو موږ ته څه کوو بیسمت وته اډ کو چې دغه انټي بایوټکس کوم دي دغه ریزिस्टेंस شو نه کی یعنی دا بیکټیریا ریزिस्टेंस شو نه کی ډاکټر صاحب د انټي بایوټکس ته نو دا زموږ سره ټریټمنټ پلان دی نو هغه به ډاکټر ګوري د سیمټمز د کمپلیکیشنز هغه په بیس باندې چې کوم دي پرسکرپشن وغیرہ کوي
دا زموږ سره د علاج په باره کې څه خبرې وي نو ډاکټر صاحب علاوه نور موږ راځو داسې مختلف قسمه بیماریانو په باره کې به ان شاء الله موږ تاسو سره معلومات چې کوم دی شیر کوو نو امید کوو چې تاسو به د دې ویډیو نه هم ډیر څه ترلاسه کړي او را روان ویډیوګانو کې به هم ان شاء الله تاسو ډیر انفارمیشن د مختلف بیماریانو په حواله سره ترلاسه کړئ